السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وسماهم المؤمنين. دې باب کې درې مباحث ته خیال کوئ. اول بحث دعوه د باب صدا. امام بخاری رحمه الله څه بیانول غواړي. دویم بحث مناسبت د دې باب مخکې باب سره څه دی. دریم بحث تشریح د باب. اول بحث دعوه د باب دفع د یو اعتراض ده، هغه اعتراض چې ناشی دی د باب سابق نه. باب سابق کې دا ویل شو معصیت ته کفر ویل کیږي، لکه د خاوند نافرمانی ته کفران العشیر ویل شو، او دا معصیت کفر دی خو کفرن دون کفرین. نو اعتراض دی چې معصیت کفر دی، مرتکب د معصیت ته به کافر ویل کیږي. دا خو بیا د خوارجو مسلک ثابت شو چې هغوی وایي چې مرتکب د کبیرې کافر دی. هلکه تاسو پوه شئ، مخکې باب کې دا ثابت شو کفرون دون کفرین چې معصیت کفر دی، خو دون کفرین داسې کفر دی چې مخرج د ملت نه دی. نو چې چا کې معصیت موجود شو نو کفر پکې موجود شو، مبدأ الاشتقاق پکې موجوده شو، او چې مبدأ الاشتقاق چا کې موجود شي نو په هغې کې مستقی صادقیږي. که ظرف چې چا کې موجود شي ظارف ورته وایي، عقل چې چا کې موجود شي عاقل ورته وایي، شرب چې چا کې موجود شي شارب ورته وایي، ایمان چې چا کې موجود شي مؤمن ورته وایي، نو کفر چې چا کې موجود شي کافر به ورته وایي. حال دا د تاسو ورته کافر نه وایي، دا خو د خوارجو مسلک دی. نو دې باب کې دی جواب کوي، دعوه د واب جواب د سوال مقدره ده. خلاصه د جواب دا ده چې معاصی دا د جاهلیت خبرې دي، ګناهونه جاهلیت دی، هو ولا یکفر صاحبها، مرتکب د معاصیو کافر کی کافر نه ګڼل کیږي. ځکه کفر دوه قسمه دی، یو کفر حقیقی دی او یو کفرن دون کفرین دی. کفر حقیقی چې چا کې موجود شي نو هغه ته کافر وایي، کفرن دون کفرین چې پکې راشي هغه ته کافر نه وایي. هلکه تاسو به پوه شئ. تاسو ته ساده مثال ووایم چې د یو سړي سره 10 یا 20 یا 100 یا 200 روپۍ، هغه ته خو مالداره نه ویل کېږي. صحیح ده، مال خو ورسره شته، مبدأ الاشتقاق خو ورسره شته چې مال دی، باید چې مالدار ورته ویل شي کنه.
مالدار چاته ویل کیږي چې چا سره یو اندازه ده یو حد دی چې هغه عمر پیسې ورسره صحیح شو نو معاصی خو کفرن دونه کفرن دی معاصی پکې چا کې موجود دی هغه ته کافر نه ویل کیږي چې معتد به اندازه کفر پکې نه چې هغه کفر حقیقي دی چې مشتمل په انکاری هلکه تاسو به پوه شئ مناسبت او غرض رد پچا دے غرض رد پا خوارج دے چه مرتکب دا کبیره تا منگا کافر نوائی لکا تاسوی چورتا وائی اگرچه معصیت تا منگا کفرن دون کفرن وائی و صاحب تے کافر نوائی تاسو بے پایشی تاسو بانے با اعتراض ہوشی چه قرآن کے ورطا کافر ویل شوئے دے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اولائک هم الکافرون سوک چه پا ما انزل اللہ فیصلے نکی دا کافران دی نو پا ما انزل اللہ فیصلے نکول دا پا معصیت دے او مرتکب دا معصیت تا کافر ویل شو تاسو پا اعتراض پوچھ سے تاسو ما جواب ہو کئے چه رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چو من لم يحکم بما انزل اللہ دا معنی دا چو من لم يعتقد بما انزل اللہ چو دا چا دا منزل اللہ قیدہ و نساتلا پا دی ایمان و نسات پولائی که هم الکافر دانا دا چو منزل اللہ پیسلا و نکڑنو دا کافر فاسق دیکھو کافر کی گینا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سمعنا دا وَمَن لَّمْ يَعْتَقِدْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الکه تاسو به پوه شئ دویم بحث مناسبت د دې باب مخکې باب سره مخکې باب کې کفران العشیر او کفرون دون کفرنو کفر چې کم دی د کفر نه هغه شی دی دې کې د هغې ذکر کوي چې هغه معاصي دي معاصي کفرون دون کفرن هم دی او امر الجاهلیت هم دی باب المعاصی من امر الجاهلیت بل التداو چې معاصي خو کفرون دون کفرن دی کنه نو چې معاصي کفرون دون کفرن شنو پکار د چې مرتکب د معصیت ته کافر ویلی شي دلته وی ولا یکفر صاحبه صاحب د معصیت کافر نه ګڼل کیږي الکه کفر مسله کې به ډېر احتیاط کوئ چې یقیني کافر هم کافر ورته مه وایه ولې موږ نه ګناهګارېږو چې کافر ورته ونه وایو چې دا یقیني تا ته یقیني کافر دی تا ته او در حقیقت هغه نه او کافر دی ورته ویلی نو بیا خو ګناه ده که نه درم با شرح دا باب کی دو جز ذکر کئی یو دا جز دے چھ معاصی من امر الجاہلیت دے دیم ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک پا معصیت سڑے نہ کافر کی گی پا شرک کافر کی گی زکر شرک کفر حقیقی دے کفر حقیقی چھ چاکی رائشی آقا کافر کی گی معصیت سڑے نہ کافر یو دا چې معاصی من امر الجاهلیه بلدار چې مرتکب د معصیت نه ده کافر په شرک سړے کافر کی بیا په دې ترجمه کې دلیل ذکر کړي الا قول نبی صلی الله علیه وسلم انک امرؤ فیک جاهلیه دا د المعاصی من امر الجاهلیه دلیل وقول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د شرک نه مخکې چې کوم ګناهونه دي هغه معاف کوي شرک نه معاف کوي ولی الا بالشرک ځکه په شرک سړی کافر کیږي که په شرک سړی کافر کیږي او کفر ممکن المغفرت نه دی نو شرک ممکن المغفرت نه دی بل دلیل وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما دو ډلې د مؤمنانو کې جګړه کوي تاسو پکې صلح وکړئ صحیح شه
دا د دې دلیل چې ولا یکفر صاحبها دوم دلیل د مؤمنانو چې جګړه کوي نه دا جګړه خو معصیت ده خو دې ته خدای مؤمنان وي فسماهم المؤمنین ولا یکفر صاحبها او دو مرفوع حدیث ذکر کوي یو حدیث د حنف ابن قیس ده او دا دویم د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ حدیث ده دا اول دا پر لوب نشر غیر مرتب ده دا اول حدیث بنا ده په ولا یکفر صاحبها باندې او دا دویم بنا ده په انک امرون فی جاهلیتن باب المعاصی من امر الجاهلیت باندې خدای دې کې چې تاسو په پوښتنه نو ګوره شرح دا باب تا باب المعاصی من امر الجاهلیت گناہونه د جاهلیت کار دي جاهلیت منسوب دے جاہل تا یا جہل تا جہل نا پوہائی تا ہوئی او دے جاہلیت نا مراد زمانہ دا فترت واحدہ چی دا عیسیٰ علیہ السلام نرستا دا نبی علیہ السلام دا زمانے پوری تیتا جاہلیت زمانہ ہم ہوئی او دا فترت زمانہ ہم ورتا ہوئی ذکر دا سی زمانہ وا چې د آسمانی دین نه خلق راهنمایي نه اخیستله نو څوک چې د آسمانی دین نه راهنمایي نه اخلي دي د جاهلیت وایي هلکه په پوښتنه ولا یکفر صاحبها او کافر نه ګڼل کېږي صاحب د دې معصیت به ارتکاب یا په ارتکاب د معصیو الا بالشرک مگر په شرک سره کافر کېږي چې سره شرک پکار دا سی او چولا یکفر صاحبها بارتکابها صاحب د معصیو نه کافر کیږي په ارتکاب د معصیو الا بالکفر مگر د کفر په ارتکاب سره کافر کیږي شرک سره ذکر کا جواب دار چې غلیظ ترین نوع د کفر ذکر یاد ده چې هغه نوع ذکر کړ چې کومه په عربو کې واقع و عربو کې د کفر دا قسم ډیرو نو قسمونه مو خډیر پکې داو قول النبي صلی الله علیه و توجد دی قول د نبی علیہ السلام نا انک امرؤ فیک جاهلیت ابو ذر توي یقینا تدس سړی چې جاهلیت درکې و سمجھتا د سکړیو د غلامو او هغه ته ابن السودا ویله د تور خزه زویا نبی علیہ السلام اورید او ته انک عمرون فیک جاهلیت تدسی سړی چې وسم در کی جاهلیت اثر شته فیک جاهلیت فیک اثر جاهلیت تاکہ اثر د جاهلیت ده امرون دا مرفوع ده ځکه خبر ده ان ده او د امرون خصوصیت دا ده چې په دې اعراب په دوه حرفونو جاری کیږي جانی امرؤن رأیت امرأن مررت بامرئن امرئن دقه خصوصیت ده چې اعراب په دوه حرفونو جاری کیږي او فیک جاهلیتن فیک خبر مقدم ده جاهلیتن مبتدا مؤخر دا جمله اسمیه صفت ده امرؤن ده موصوف سره د صفت نه خبر ده ان ده او کای اسم ده وقول الله تعالی او د دې قول د الله تعالی نه ان الله لا یغفر الله نبخي ان یشرک به چې شرک وشي د دسا ويغفر بخي ما دون ذلك هغه چې کمی د دین لمن د هغه چا د پاره یشاء او چې د خدای خوښ شي کم ګناهونه د کفر نه داغه بخل دا معلق دي د مشیت پورې د خدای د مشیت پورې نو شرک ولې نه بخي ځکه په شرک سره کافر کیږي او کفر ممکن المغفرت نه ده نو ځکه خدای وایي چې شرک نه بخم او معاصی کفر نه ده سره په نه کافر کیږي او کم شی باندې چې نه کافر ممکن المغفرت و یغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك معاصی شو امر الجاهلیت ده خو سره په کافر کیږي نه یادا قول الله وان طائفتان من المؤمنین کدو ډلې د مؤمنانو اقتتلوا بخبلو کی جګړه کوي فاصلحوا بینهما تاسو صلح وکړئ د دې دواړو په منځ کې
ګوره اقتتلوا دا معصیت دی، په معصیت سره د ایمان نه نوځي کافر کیږي نه، ځکه فسماهم المؤمنین خدای دوی ونومول په مؤمنانو سره په داسې حال کې چې دوی مرتکب د معاصی وو. مرتکب د معاصی وو د ایمان نه بهر کیږي او کفر کې نه داخليږي، د ایمان نه بهر کیږي لکه معتزله چې وایي، کفر کې نه داخليږي لکه خوارج چې څنګه وایي. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحمد بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر فقال اين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. احنف ابن قیس وی ذهبت لالما لانصر هذا الرجل چې د دې سړي مدد وکړو. د هذا الرجل نه مراد علی رضی الله تعالی عنہ دی، د علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ اختلاف. صحابه د یو سره مرګري او صد بل سره مرګري، او دا اختلاف اجتهادي وو. دا اختلاف پدې کې چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شي، باغیانو په ظلم په کور کې شهید. نو معاویه رضی الله تعالی عنہ د بنو امیہ خاندان سره نسبی تعلق، او عثمان رضی الله تعالی عنہ بنو امیہ خاندان سره تعلق، او علی رضی الله عنہ بنو هاشم ونو په خپل کې ته جداو. صحابه اتفاق وکړ علی رضی الله عنہ خلیفہ شي، معاویه رضی الله تعالی عنہ شام کې و دمشق والی او گورنر. او اینا اول بد عثمان رضی الله تعالی عنہ قاتلان را نسو قصاص کوي به، او بیا به خلیفہ ټاکو. او د عثمان رضی الله عنہ قاتلین د علی رضی الله عنہ لخر کې نه نوتیو، دا غیر اوستل اسانه کار نو. او علی رضی الله عنہ را دا چې اول به خلافت مضبوط دننه حکومت به مضبوط شي، بیا به د قاتلان راونی سو قصاص به جاری کو. نو د یو اجتهادي را یاداوا چې اول خلافت مضبوط اول پکار دی، بیا به قصاص اخلو، ځکه قصاص او حدود خو به خلیفہ او حکومت جاری کړي. او د دویم را یاداوا چې اول به قصاص جاری کو، ځکه حکم خداوندی دی، او بیا به خلیفہ ټاکو. اجتهادي مسئله وي. اختلاف راغی. علی رضی الله عنہ د څو کو چې دا دارالخلافه کوفی ته ویوړه. صحیح شو. نو یو خدا د چې مدینه منوره کې صحابه خپش شو چې کوفی ته وللاړه. صحیح شو. نو ډېر صحابه د علی رضی الله عنہ سره او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سره هم. نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تخلق ویلی چې ته لاړه شه او علی رضی الله تعالی عنہ ته وایا چې دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ د قاتلینو نه قصاص واخله چې مسله حل شي. نو عائشہ رضی الله تعالی عنہ جنگ د پاره نه وتللې، بلکې د دې خبرې د پاره تللې و چې علی رضی الله عنہ ته سپارښت وکړي چې داسې وکړه. او د دې سره خپل خپلوان خوراینا او خیورونه او ریرونه دا ور سره لخر یو لوی لخر ور سره لاره کې جوړ شو. بیا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په علی رضی الله عنه ته استقبال تراوته، فوج ور سره د استقبال ته، او د په فوج کې خلق نه نوتیو د عثمان قاتلین. هغه پوه شو چې علی رضی الله عنه او معاویه رضی الله تعالی عنه اتفاق وکړي، نو زمونږ خورز بیان نشته. هغه شر جوړاو چې شر جوړي چې زمونږ پیدا شي، چې دوی په اتفاقی کې مختی خو شریر خلکو ګټای کوي. شریر خدا غواړي چې به اتفاقی او بخړي موږ پکې میان ونیسو. ندی راولګی دا او د په یو طرف نه غشي وشتل د حضرت عائشہ په مرګرو، د بل طرف نه غشي وشتل. الکه چاو مان دې کړه چې اختیار راځي نو دروغ کلی وران کړي. نو خلک ویل د علی رضی الله عنه د لخر نه په مونږه غشي، او علی رضی الله عنه خبره
او چې هغه معلومات کوو نو هلته به جنګ ختې و هغوی هم جنګ وکړو ځکه چې غشي در باندې ولي او تورې نو بیا به ځان نه دفاع کوه زرګونه مسلمانان صحابه کرام په دې کې شهیدان شو دې ته حرب جمل وایي او د عائشې رضی الله تعالی عنها اوخ حرب جمل ورته ځکه وایي اپه کې زخمی شي او په هغې خلکو ګزارونه وکړه او عائشې رضی الله تعالی عنها قرآن راویسته په حودج کې وه پرده کې په اوښه باندې او چې دې ته وګورئ قرآن ته او مطلب مکوئ او دې ظالمانو او قرآن باندې د غشو ګزارونه وکړه تاسې بې پوه شئ که بې پوه نه شئ نو په دې کې غټ غټ خلک غټ غټ صحابه شهیدان شو پوه شئ بیا علي رضی الله عنه شهید شه حسن رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وشو بیا حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سره صلح وکړه سلویخ زره کسانو د حسن رضی الله تعالی عنہ سره بیعت علی الموت کړو چې تر مرګه پورې به تا سره مونږ جنگي ګونه در نه را واپس کیږو خو بیا هم حسن رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله عنہ سره صلح وکړه نبی علیہ السلام خطبه بیانوله مسجد نبوي کې حسن رضی الله عنہ په دې زنګون ناسو او حسین په دې زنګون ناسو د جمعې بیان وکاو او حسن ځان لرانیز دیکا و ان ابنی هذا سیدا زما دا زوی سردار دی دا بچه می سردار دی او امید دی چې د امت اختلاف به خدای په ده ختمای ته نبی علیہ السلام پیشنګویی رښتیا شو خدای د امت اختلاف په ده خلکو ملامت کاو چې داسې دی ولې وکړای نه زه د وینې د مسلمانانو د وینې د تویېدلو سبب او ذریعه نه ګرځم نو صلح او اجتماع امیر المؤمنین حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو امیر شو او د ورسره ټولې خبرې ومنلې نو دا ابوبکر وای احنف ابن قیس وای زه شروع شم لاړم روانم لانصر هذا الرجل چې د دې سړي مدد وکم د علي رضی الله عنه مرګره شم مدد وکم فلقینی ابوبکر ما سره ملاو شو فقال راتر این تريد چرته زه قلت ما وته انصر هذا الرجل د دې سړي مدد کوم قال ارجع راته واپس زکورتا صحابه به دغه یو طرف کې نو به طرف نه د معاویه رضی الله عنه سره نه د علي سره نو دی ورته وی ابوبکر زکور له به طرف شه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ریدری دي چې فرمایلی دي اذا التقى المسلمان بسيفيهما چې کله د مسلمانانو دوه ډلې مخامخ شي د تورو سره یو ببل په تورو وهي نو فالقاتل والمقتول في النار وجن کې وجل شوی دواړه په جهنم لذي قلت ما ورته یا رسول الله هذا القاتل دا قاتل خو به دوزخ لذیذه که قتل وکړو فما بال المقتول د مقتول څه حال دی هغه به ولې دوزخ لذي قال نبی علیہ السلام فرمایل انه کان دا مقتول حریصا حرص کون کې عزم کون کې علی قتل صاحبې د دې مرګري په قتل د خون تر راويستي وا او دا عزم چې دی وجرم خو هغه پر مخ کې شو ندی بدی عزم ګوري دا معلومه شو چې عزم ګناه ده کړه عمل نه ده کړه خو عزم یې کړه ده کړه مراتب القصد خمسن حاجسن ذکرو دا مېلې دي کنه چې د قصد مراتب پنځه دي اخري پکې عزم ده فكلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقع عزم کې ګناه شته دا حدیث مناسبت د باب سره په دې ځای کې چې ولا یکفر صاحبها لف نشر غیر مرتب ده صاحب د معصیت نه کافر کیږي ځکه صاحب د معصیت د حدیث کې مسلمان ویل شي زائل تقل مسلمان بسیفیهما چې د مسلمانانو دوه ډلې دا پتورو باندې یو د بل سره مخامخ شي جنگو کې نو قاتل او مقتول به په اور کې جهنم کې وای د دې حدیث مناسبت تدویمه ټوکړې د باب سره دی چې ولا یکفر صاحبها صاحب د معاصیو
او صاحب د کبائرو دا په کبیره کافر کیږي نه او په داسې کفر سره چې هغه مخرج د ملت نه وي. هلکه پې پوه شئ ځکه ورته حدیث کې مسلمان یې ویل شو که نه وایه ورپسې شه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واسع الأحدب عن المعروف قال لقيت أبا ذر بالروزة عليه حلة وعلى أولاده حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فعيرته بأمي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم فولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. دې کې حدیث د ابوذر دی دا لو په نشر غیر مرتب دی د اولې ټوکړې د باب سره مناسبت لري چې باب المعاصی من امر الجاهلیت معاصی د جاهلیت شی دی د جاهلیت د کارونو نه یو کار دی. معرور وی ملاقات میں وکړ مخامخ شوم د ابوذر سره بالربزه بربزه کې ربزه د مدینه منورې سره یو ډاګه ده یو صحرا ده 3 مرحله یا 80 کیلومتره مسافه د مدینه منورې سره صحرا ده. ابوذر ربزه کې اوسېده ډېر صادق او رښتونی سړی و دا واقعات تاسې اورېدلي وعلیه حلتون د ده جوړه وه وعلی غلامې حلتون په غلام هم مقه شان جوړه وه. حله هغې جوړې ته وایي چې صادر او ازارې لنګي صادر او ازار دې ته جوړه وایي یا مونږ تاسو صادر په ځای قمیص دی او د ازار په ځای باندې پرتوک دی قمیص او پرتوک ته جوړه وایي زمونږ او ستاسو په اصطلاح. نو عربو کې خدا قاعده و چې د سړي مالک وخی جوړي او د غلام لږ بل شانې کمزوري نو د ده د غلام یو شانې وه. نو دا معرور وی پسلتو ان ذالک دې باره کې ته ما تپوس وکړه چې دا ولې فقال دی ویلې انی سابقت رجلا ما یو سړي ته کنځلې کړې وې یې غلام لی کړې وې خو تعبیر یې په رجلن سره وکړه. دا غلام څوک و د ده آزاد شوی غلام و بعضې وی ابو مراوح و ابو مراوح او بعضې وی عمار ابن یاسر ته کنځلې کړې وې. فعیرته بی امی ما په ده عیب لګولی و د مور پیغور مې ورکړی و داسې ورته ویلي یبن السودا ای د تورې زویه. فقال لی النبی صلی الله علیه ما ته نبی علیه السلام یا ابا ذر عیرته بی امی تا پیغور د مور ورکړه انک امرؤ فیک جاهلیت ته داسې سړی چې جاهلیت اثر درکړي. تاسې پرې پوه شئ د مور د قوم د نسب د خیل دا پیغور دا د جاهلیت کار دی دا بچاله نه ورکې. اخوانکم دا خو ستاسو ورونه دي خوالکم مانا خادمکم ستاسو خادمان دي ورونه دي او ستاسو خادمان دي. جعلهم الله تحت ایدیکم خدای دوی ګرځولي ستاسو د لاسونو د لاندې یعنی ستاسو غلامان او نوکران یې ګرځولي. فمن کان اخوه تحت یدی هغه څوک چې ورور د لاس لاندې فلیطعمه خوراک دی ورکړي مما د هغه څه نه یاکلو چې دی خوراک کوي ولیلبسه مما یلبسو او جامې دی ورکړي د هغه څه نه چې دی جامې اغوندي. ولا تکلفوهم او می مجبوروئ ما په داسې کارونو یغلبهم چې هغه کارونه به دوی غالب شي. داسې کار پې مه کوئ چې هغه کار په ده غالب شي معنا کار د ده نه ډېر شي. فإن کلفتموهم که به داسې کارونو مکلف کړل چې هغه په دوی غالبه کېږي فاعینوهم بیا ورسره مدد وکئ پوه شوې بیا یې څه وکئ مدد وکئ. نو مناسبت د حدیث د باب سره په دې ټوکړه کې د چې انک امرؤ فیک جاهلیت د مور پیغور ورکړه دا معصیت دی او معاصی من امر الجاهلیت دی. نو دې حدیث کې معاصی ته امر الجاهلیت خو سره د دې نه چې معاصی من امر الجاهلیت دی مرتکب د معصیت کافر نه دی. معاصی کفر دی خو کفرون دون کفرین
او د کفرن دون کفرن په ارتکاب سره سره نه کافر کیږي ولا یکفر صاحبها سره کافر کیږي په هغه څه چې کفر حقيقي بس. درود شریف اللهم صل